वालेकुम स्टूडेंट्स नन बमगा चिकम डिजीज सीरीज स्टार्ट करे दे INENT नर्सिंग के चिकम दाजुम सर पैडल है नर्सिंग 4 सेमेस्टर के 6 नंबर यूनिट ते उस पदे की मेस्टाइटिस दा यो डिजीज दी चिदा कीगी प एयर्स के गोरा मेस्टाइट प्रोसेस पता सो ऑलरेडी फेजने चिदा दुम सरा यो बोन दे चिकम द पोस्टीरियर साइड द एयर न दे नो पदे की चिकला इन्फ्लेमेशन न ٹھیک شو نو دغه چې کوم دی دغه کیسو شي انفیکشن وغیره وشي او هغه ځای کې سو شي انفلیمیشن کاسي اوس ګوره ډیفینیشن ته میسټایډایټس از ا بیکټیریل انفیکشن نو ګوره ته تاسو یاد وساتئ چې میسټایډایټس چې کوم دی دا یو بیکټیریل انفیکشن دی چې اف د میسټاید ایر چې کوم سیلز دی and surrounding the inner air چې کوم دی ان میډل ایر دی دا د دې سراوندینګ یو کورینګ پارت دی صحیح ده سیلز دی او دا میسټاید پروسس چې کوم دی نو هغه بون دی The mastoid bone, which is full of these air cell, is part of the temporal bone of skull. اوس ګوره ته په سکل کې چې کوم دی لوکیټډ دی تاسو ته الریډي چې کوم دی ښکاري په دې پکچر کې وګورئ دا چې کوم دی دا ټوټل ایریا سې دی دا د لګي دننه د دې نه هیرینګ سیل لګي دی ټیک ده خو دا چې کوم دی له پروټیکشن ورکړی دی دلته کې دی ته سې دی دا میسټاید بون دی صحیح ده اوس چې کوم دی نو څه دي میسټایډایټس د دې بیا ان د بیسس د ډیوریشن اکیوټ اینڈ کرونیک دی نو اکیوټ دا دی چې اټ از ا بیکټیریل انفیکشن اف د میسټاید سیل ان د میسټاید بون وچ از لوکیټډ جست بیهایند د ایر اینه دا ته لوکیشن شو کړی دی چې دا بیهایند د ایر چې کوم دی نو یو ریجن دی چې په هغه کې څه شي انفلیمیشن وشي اوس کې Mastitis can become serious if the infection spread outside the mastoid bone. ٹھیک था اوس چې ګوره د میسټایډایټس الګ کېږي نه چې کله دا یو سیریس انفیکشن وشي صحیح ده دا کوم دی کېږي سپریډ آوټساید د میسټاید بون نه نو کله چې دا د څه شي هغه انفیکشن سپریډ شي او د میسټاید بون نه ابوف شي نو بهر غاړې ته بیا څه کېږي موږ ته باقاعده ښکاري دغه دی تاسو په دې پکچر کې نه some symptom of acute mastitis include او کوم چې acute mastitis دی مطلب suddenly وشي small time دپاره نو فین ان آر behind the ear فین به کېږي د فیلا پوینټ دویم دی swelling of the air behind the ear د به swelling هم کېږي بل ایر ډسچارج به د نه کېږي ځکه چې دلته خو انفیکشن شوی دی فس وغیره به خامخا شوی وي فیور د به د کېږي چې کوم زموږ سره الارم ساین دی د باډۍ چې کوم ایریګولیټي په باډیز کې راشي او بل د څه کېږي هیډیک به کېږي ټیک ته نو دا د دې څه دي ساین سمپټم دي کوم چې زموږ سره اکیوټ ټایم دپاره یو میسټایډایټس اکر شي اوس راځو دا چې کوم دی اور پکچر دی تاسو وګورئ دا میسټاید بون دی ټیک ته تاسو ته چې کوم دا کلریشن ښکاري تاسو کتلی شئ ها جی اوس موږ نیکسټ ځو چې کوم میسټایډایټس چې کوم اور پوینټ دی اوس د ادر سمپټم بلکې میډیکل انټرونشن نه مخکې موږ تاسو ته وړاندې کوم ریکویسټ کوو که تاسو په کیمرا نرسنګ لیکچر احمد یوټیوب چینل باندې نوی یې نو پلیز سبسکرائب के बेल आइकन हम दबो के चलिए वीडियो गाने तस्त पासाने मिलावशी उस अप्लाई आइज ओ चिकम देनो सिदी locally for 20 minutes 3 time a day ګوره آیس په دې وجه دوکنه چې کوم انفلیمیشن دی او دغه دی هغه څه شي ریډیوس شي بل انکریج ریسټ ټو اسس ان ریډیوسینګ فین موږ به څه کوو دې انکریج کوو چې داسې ریسټ وکړي چې دا فین څو کې هغه اوس چې کوم دی که نه دې کې څه وي چې د کوم هغه ښه جي اوس چې کوم دی که نه مونږ به څه ورکوو ده ته به د ریسټ انکریجمنټ ورکوو چې ته څه وکړه ریسټ وکړه نو ستا به پین څه شي ریډیوس شي بیا چې کوم دی چې د ایډمنسټر انټي بایوټیک چې د بیکټیریل انفیکشن خو الریډي دا میسټایډایټس دی نو مونږ به ورته انټي بایوټیک ورکوو او د انفلیمیشن ریډیوس کولو دپاره به کارټیکوسټیراید پرسکرایب کوو مطلب چې کوم ته فزیشن پرسکرایب کړي هغه به موږ ایز ا نرس ایډمنسټر کوو ایډمنسټر الرجیسک must see such as aspirin or acetopinone مطلب چې کوم پیناډولز دي اور اسپرین دی دا به تاسو ورکو د پین ریلیو دپاره به ورکو بل څه دي موږ بوله ایر اریګیشن کوو سافټ ډایټ چې کوم دی اینډ مینټین هایجین
پرووایډ بکو اور انکریج پیشنټ ټو یوز نان وربل کمیونیکیشن او د تاسو کو هغه وربل کمیونیکیشن بزیات نه ګوزو چې د کم هغه هیرینګ سیل دی هغه ډیر زیات وایبریشن کوي او د تفین مخصوصي نه دی وجه موږ وسکو مطلب په اشارو کې بوته د تاسو کو هغه خبرې کو بل چې کوم نو مسټاډایټس څه دی خدي اوس چې کوم دی مسټاډایټس چې کوم دی سرجیکل انټرونشن دا دی چې ګوره چې کله اندانه سیویر شي چې بیا په چې کوم میډیکل ټریټمنټ په هغه نه کیږي نو بیا به موږ څه کوو بیا به مسټاډیکټومي وته کو چې کوم مسټاډ پروسس ته د هغه بیا څه کو ریموول کو سرجیکلی ریموول اف د ډیزیزډ مسټاډایټ چې کوم ایر سیلز دي چې کوم سیلز د هغه سره کېدلی دي انفیکشن لګیدلی هغه په ریموو کیو مر بل چې کوم پروسس کو نو هغه بسو کو میرینوګوټومي مطلب دا دی کنه چې کوم ځای کې مسټاډایټس کې پاس وغیرہ شوی دی نو هغه ته موږ سو کو هغه کې یو پرفوریشن اون دو کو ډرینیج دی کو دا هغه مطلب چې کوم پاس وغیرہ وي a small incision given in the ear drum to relieve pressure and excessive fluid are first build up from the air دا د دقیق میرینوګوټومي چې کوم دی دا یو پروسیجر دی په دې دمګه غفص وغیرہ یا ایر وی یا اینی چیز چې وي د هغې د وجې څه وي ادمګه ریموو کوو ټیک ته بل چې کوم دی نو فورس اپریټیو کیر به دې پیشنټ له موږ څنګه ورکو نو ګوره د بیډ ریسټ پول ورکو په 24 هاورز افټر سرجري چې د 24 هاور پورې کوم دی نو څه وکوئ بیا چې کوم دی نو ادر اکټیویټي به نه کوئ بیا کیپ اپریټیو ایرز ایلیویټډ ټو ریډیوس سویلنګ کور چې کوم سایډ باندې دوی اپریټیو کړی دی پروسیجر هغه سایډ باندې څه اوپر راولئ ځکه چې د دوی سویلنګ وغیره ونه شي بیا چې کوم دی کیپ ایر ډرے مطلب 4 to 6 weeks after surgery مطلب څه داسې واشنګ وغیره به چې کوم دی نه کوئ سویمنګ وغیره به هم نه به کوئ ځکه چې دا بیا څه کی اور هم انفیکشن ورسن کی اوایډ سټریننګ چې کوم دی او ایگزرشن are heavy weight lifting 2 to 3 weeks after surgery 2 to 3 weeks after the surgery به چې کوم دی تاسو هیڅ قسمه داسې د زور کار وغیره نه کوئ چې دې ته څه کېږي هغه مسل چې کوم دی مسټاډایټس هغې ته څه کېږي دقیق زیات زور چې کوم دی نو ونه رسي دا موږ بچ کوو بل اپلای کاټن آر ډریسنګ ان ایر او چې کوم ځای کې کټ وغیره لګېدل هغې له به کلین ډریسنګ کوو بل اپلای وارم کمپریسنګ او وارم کمپریسنګ دی وجه کچته د دې ځنه مطلب س بلیډینګ وغیرہ یا ادر داسې فلویډ وغیرہ د دې ځنه کیږي نو څه به کوو د هغې سره به دا کمپریس شي او بل چې کوم پین وغیرہ دي هغه به هم څه شي ریډیوس کړي بل ګیو الرجیسک انټي اینډ هیسټامین وغیرہ دا چې څونه دي مطلب د ادر انفیکشن وغیرہ د یا د فین دپاره اور چې کوم الرجیک ریسپانس وي د هغې د سټاپ کولو لپاره مونږ دا پروسس ورکو ټیک ته دا زموږ سره چې کوم دی مونږ مسټاډایټس چې کوم ډیزیز و هغه سټډي کو نو که تاسو په دې کیمی نرسنګ لیکچر احمد یوټیوب چینل نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او بیل د آیکن هم دبو کې خدا حافظ